الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان صدق الله العظيم درود شریف پا جمع اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين زما عزت مندرونو منتاسو چه پکما سلسلہ کنن راجم یو دا زمونگ دا محترم رور جناب حاجی سید اللہ جان صاحب دا والد صاحب دا تعزیت پر سلسلہ کی راغون شوی او دا غی دا وفات نندر مروز دا چی دا دی دنیا نے غبل جہان تا آخرت تا سفر کرے دے پروردگار دا غی دا سفر دا آخرت دا خیر او دا برکت و گردیں اللہ دے پا قبر انوار نازل کی دی بچولا دے اللہ صبر و اجر ورکی رونو دو خبری پا مختصر وقت کی ستاسو خدمت کرس کو یو دا دی چی ہر انسان لمرگ شتا و دا مرگ نخلاسی نشتا او دویم دا دی کہ دا دنیا دا انسان زندگی دا جون دا دی مقصد سے دی او یو رکوٹی غند مزیدار نسخه در تخیم چی اغا منگا استاسو دا خیرت دا کامیابی لوی ذریعہ دا دا دو خبری پا مختصر وقت کے در تبیانو لون بے خبر دا چے مرگ داسی و حقیقت چے دا غیر ایسو کنکار نشکول دیر خلق دی چے دا اللہ پا ذات کے شک کئی سو کوئی اشتا و سو کوئی نشتا او زمون کل عقیدہ دا چے اللہ موجود دے ویاو دے سوک دا اللہ پا وحدانیت کے شک کئی او شرک کئی مشرکان دی بوتانو تا سجدے کئی سوک دا حضور پاک پا نبوت کے شک کئی او دا پیغمبر علیہ السلام دا نبوتم دیر ظالمان قائل ندی سوک دا خدای قرآن کے شک کئی اگرچہ قرآن بے شک بے شبہی کتاب دیں دیر خلق دی چہ قرآن دا اللہ کتاب نمانی لیکن مرگ اغا حقیقت چہ پدے کے دے چا شک نشتا ہندوی منی عیسائی منی یہودی منی مسلمان منی و کافر منی مرگ کے سوک شک نہ کئی نہ پکے کولی شی دمرا دا چی زمان پا مرگ ایمان دے او دا غنور و اغیار و کافران پی ایمان نشتا اس ایمان ستاوائے چیر کلاغی امانی او منگ امانو نا ایمان سا مطلب شو دا ایمان دا مطلب زمان دا عقیدہ و یقین دے چی دا مرگ اللہ راولی او سبب والا جوڑای سبب والا کل گولے جوڑا کی کل ایکسیڈنٹ او کل ٹوخی او کل تب او کل دزل بیماری او کل زیاڑی او یرقان وغیرہ ہیپیٹائٹ سے تاسو ہوتا ہے کینسر دا اسباب والا اللہ پیدا کی خدا مرگ دا دی سبب دا وجن رازی دا مرگ پہ اللہ راولی دیر کرتے او سڑی دزل بیمار دے پڑھن بی دل والا اٹیک راگے او مرشو او دیر داسی دی چی دزل دا زمانو نا بیمار دے دا غی نا بچی او پا گولے مرش پا ایکسیڈنٹ مرش منگوائیو چی دا اسباب اللہ پیدا کردی او پا دا اسباب دا مرگ خدای راولی
او بیام دا خبره ده چې د مرګ یو خاص ورځ ده او خاص ټیم خاص وخت، نو هغه سبب ولا الله په خاص ټیم موجود کی او په دغه خاص ټیم ته الله سو باسي، دې ته په مرګ ایمان وای. هغوی سوای هغې وی دا تبې مړ کړ، اتبه مؤثره ګڼي، دا زیړی مړ کړ، او دا د زړه بیماری مړ کړ، او دا ګولی مړ کړ، او هغې خاص ورځ نه مني. یاره که ډاکټر له رسېدلی وي بچ شوی به، یاره که په دې ګولی نه وي لګېدلی بچ شوی به، یاره که دې کلي کې نه اوسېدی او پلانکي کلي کې اوسېده نو مرګ به وله نو راغلی. هغې د اسباب مؤثر ګڼي چې دا مرګ د دې سبب د وجې نه راغلی دی، او که دا سبب نو دا مرګ نه راته. مونږ وایو نه، مرګ الله راوستی دی، ګولی وله بانه کړه. مرګ الله راوست، د زړه بیماری وله بانه کړه. مرګ الله راوست او دا زړې او کینسر یې وله بانه کړه. دا کلی کې به دې خامخا مړ کېده، دا نشي ویلې چې که دلته نو نه به مړ دی به هم دلته مړ کېده به، دا نشي ویلې که د اسپتال ته تللی و دی به بچ شوی و، نه، بس د ده دا پوره وه چې دی به د اسپتال ته نه رسي او دی به خامخا مري. دا زمونږ عقیده ده. کل نفس ذائقة الموت مشهور آیت ته په دې دکانونو خلکو لیکلی دی، او الله فرمایي اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده، چې هر ځای کې تاسو یې نو مرګ به راځي، د مرګ نه خلاصېدی نشي. مفتی محمد شفیع صاحب رحمه الله په دې خپل تفسیر معارف القرآن کې د دې آیت لاندې یو واقع لیکلی، ډېره د عبرت. وی یو ځای کې یو ښځه وه، د هغې یو ماشوم بچی پیدا کېده. یو ماشوم بچی پیدا کېده، نو د دې ښځې یو غلام دی، یو مریی. غلام ته وای وی ورشه ماله د دکان نه دا فلانکې بچی راوړه، شی راوړه. هغه سیدې ورته یاد کړه چې هغه د ولادت په وخت کې زنانه له پکار راځي. دا غلام یې د دروازې نه بار ووت. چې ووت یو سړی وله مخې له راغی. سړی تپوس کوي د دې غلام نه، وی د دې ښځې څه پیدا شو؟ وی لورې وشوه. وی ښه دا واوره ځان سره چې دا به سلو کسو سره زنا کوي او بیا به د جولاګي د لاسه مري. دا سړی یو دماکه غوندې ذهن لراله چې دا دومره پلیته ښځه جوړېږي چې دا به سلو کسو سره زنا کوي، سل کسه به ردې د لاسه دوزخ ته ځي. نو راشه بېغمه کا، اړو سوچ یې ونه کړه چې فیصله د الله ده نو بدلېدی خو نه شي. د لکې سوچ راغی راشه بېغمه کا، سودی په ځای پرېښوه، راغی والکور ته راغی، چاړې را واغېسته. جینۍ خو د مور نه پیدا شو، مور لا چوکړې بوکړې ته تاوئ، د چاړه را واغېسته، جینۍ په دا خېټه وواله، وینې ته وبهېدې، کلمې ته ووتې او د غروالو تښتېد. لال مجرم شو، وتښتېد. په دې سوچ چې جینۍ نه مې کلمې ویستې مړه شوه، اوس خو مجرم شم او د 302 کیس مې وکړ، اوس به مې پولیس یا هغه زمانه کې چې داسې مسله مې ځان واړو. لړ هغه غلام واسم د هغه کلي نه بل او بل نه بل دا ذرایع ابلاغ خو نو چې سړی معلوم کړي. وتښتېد، هلته ځان له مزدوري شروع کړه، مالدار شو. دې حد ته ورسېد چې هغه زمانه کې کمې ګډې چیلې وخان چې څه مالیاتو د هغې مالک شو، لوی تاجر ته جوړ شو، ډېر شهرت یې ومونته، پلانکې خان پلانکې نواب، مالدار شو. بلا نوکران دي. یو ځل یې زړه کې سوچ وکړه چې راشه خپل زوړ کلي ته لاړ شه، کم کلي کې چې د ماشوموالې او خړپوسې کړي دي. او دا اوس خو د خلکو د ذهن نه وتې، اوس د څوک څه پېژني چې دا هغه سړی یم چې هغه جینۍ مې په خېټه والې ده، ما څوک څه پېژني. دغه خپل زوړ کلي ته راغی. چې دې کلي ته راورسېد، دا خوند وله ورکړ، خلکو نه پېژن، خلکو نه یېرو. نو هغه کلي کې ځان له جیداد او پټې او قیصه پیسه برابر کړه. او نوکران یو ځل خپلو نوکرانو ته وایي چې یاره ماله یو ښځه چېرته یو جینۍ وګورئ چې زه نکاح ورسره وکړم، واده مې نه دی کړی، خو داسې جینۍ به ماله ګورئ چې په دې ټوله علاقه کې د هغې نه خوبصورته هوښیاره جینۍ بللي، هر څومره پیسې مهر غواړي، دولت غواړي، زه ورکوم، خو چې داسې یو جینۍ وي. هغې ولې یو جینۍ په نکاح واغېسته چې صاحب دا ډېره ښشتم ده، خلک یې د حسن تعریف هم کوي، ډېره هوښیار هم ده. چې واده شوه، هغې له یو اعلی کور هم جوړ کړ. چې واده شوه او خاوند ښځې ته د واده په تقاضا کې کم نزدېکت کوي، دې ښځې ته یو کتل، د دې ښځې په دې خېټه یو داغ و، د زخم یو غټ داغ پې د پاسه پروت دی.
دته تپوسو کو یا جنه دا په خېټه دا داغ د شری وې دا ما ته مور ویلو چې ته کله پیدا شوې د مونږ یو غلامو ما غ دکان ته ولېګه سوداله او هغه ظالم را منډه کړې او ته په دې خېټه واله او کلمې درنه وسته او ما فورا هغه زمانہ کې چې کم طبيب ډاکټر باو ما حکیم را وستو تا خېټه مې وګڼل ته خدای جوړ کړي هغه غلام ظالم چې هغه تختې دلې پته نه لګي تاریخ پېښو چې خدا کیس خو ما کړی دی جنه خدا ما خواله خدای را وستا کوم چې ما وجلا او کوم متعلق چې غیبی سړی ما ته سویلو دا سپګن وړې ده خو الله هغه کوي چې د انسان په ذهن کې نه تیریږي دا د محبت سره پیدا دی ویلی دل خو خیم شو وی خدای یو خبره درته کوم اخو زوم چې په خېټه ما واله زده والے واله وی ګوره چې سو شو شوی دی خو ځکه چې بارو وتم یو غیبی سړی ما ته وې د دې خدای څخه پیدا شو ما ویلوره شو وی خانو دا بسلو کسو سره زنا کوي او بیا به د جولاګي د لاس امري ما وی راشه چې دومره کمسته ته جوړیږي بیغمه کوا نو ما تاس درک او تختیدم خدای مالدار کړم مال مې وګټه رښتیا وایي اوس خو زما ښځه هغه غیبي سړي ټیک ما ته ویلي دي که غلط وی سړی دې خبرو کې ګوتې مه بس دا پرېږده وی نه بس اوس خو مې قبوله هر څه چې دې کړي دي هغه دي خو بس دا راته ووایه چې دا ما ووالې چا را سره دوکه وکړه که سړي رښتیا ویلي دي وی ټیک یې درته ویلي دي بالکل یې ټیک ویلي دي ما امقه ښځم چې په شمېر مې سلو هلکانو سړو سره بدکاری کړې ده ته مې یو د پاسه سلم رښتونې خاوند دی بالکل یې ټیک درته ویلي دی وی تا بس وی چې څه شو زما په قسمت رسېدلی اوس خو هغه ما ته یو ټکي ویلو چې د جولاګي د لاسه به مرې ودېږه یو محل دله جوړو چې هغې کې به ماشې هم نه راځي ماشې جولاګي به هم نه راځي یو اعلی محل یې والا جوړ قیمتي او هغې کې داسې طریقې سره بند جوړ که پیک چې هغې ته به جولاګي دپاره مستقل نوکران ودرولی دي چې ستاسو ډیوټي به دی چې جولاګي به نه پرېږدي جاله جولاګي به نه پرېږدي د جولاګي کې یو قسم دی شاته دی ویښ کې یو دونه غوندې غوټه لري دا زهرونه ډکه صفای روانه ده په محل کې دا جولاګي چې کم دی ویني وجني کور صفای هر څه برابر ده یو ځل ښځه خاوند په خپل کټ کې دواړه سره ملاستي یو جولاګي داسې په دیوال باندې راغی دا ښځه دې خاوند ته وی تا ته دا شی یاد کړو چې زما مرګ به ردي شي د لاسه وی دقه یاد کړو وی زه اوس ګورم چې ما وجنې او که زه یې وجنم دا را پاسېده څه شی راواغېست او ټس یې ورکړ جولاګي دې ټس په دیوال ورکړ هغه ولګېد لاندې پرېوت چې پرېوت دی چپړه راواغېسته او په هغه جولاګي یې راښکله قدرت الهي ته ګوره دا نوکې معمولي غوندې زخمي و د هغه زهر راځل په هغه نوک کې وردنه وتل هم د هغې د لاسه مرګ نصیب شو بچ نه شو اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده نو زمونږ علما دا معنا کوي چې که تاسو غټو غټو محلاتو کې ولې نه یې او د زندګۍ د حفاظت هر قسمه سامان مهیا کې ځان ته خو مرګ نه نشي بچ کېدی مرګ نه خلاصې شته دی نه کم ټیم چې مقرر دی په هغه ټیم به در نه ساخېږي زه یو بل ټکي ورسره ویم د دې مفسرینو دا معنا قوي ده درسته ده زه یو بل ټکي ورسره ویم یو رساله مې یو ځل کته هغې کې لیکلي چې دا سپومیت او مریخ ته او د سیاراتو ته نن سبا کوشش کوي دا ساینسدانان د رسایه کوشش کوي نو دې پکې سره ډېر زیات مقاصد دي یو مقصد نه دی خو په هغې مقاصدو کې یو مقصد دا هم دی چې که داسې یو ځای مونږ ته مهیا شي چې هغې آب و هوا د انسان سره موافقی او مرګ را نشي داسې آب و هوا وي چې هغې کې بیماری نی تکلیفونه نی او فټ وي د انسان سره مرګ چې را نشي او مرګ نه داسې آب و هوا چې عمر 300 ته رسي 500 ته ورسي 1000 کالو ته ورسي او مرګ را نشي نو ما دا ټکي چې دا مې وکتل بیا مې د جمعې بیانو نو ما د امریکې او د برطانیې او د روس ساینسدانانو اربونه که دې له دا خرچې کوې مه کوې که نور مقاصد وي به که دې له دا اربونه او کربونه ډالر لګوې مه کوې قرآن فیصله کړې ده اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده برج دې سیاراتو ته ویلې کېږي که تاسو په غټو غټو سیاراتو کې ولې نه یې مرګ نه بچ کېدی نشي دقه ایمان دی اوس ما ته دا وایو
چې مونږ راغلی د الله په خوښه یو زوبه د الله په خوښه دې ته ایمان وایي. موت دا وایو چې مرګ د الله په اختیار کې دی، اسباب الله پیدا کوي، کله سبب پیدا کی رستے کی، کله مضبوط سبب راولی پاغی عمل نکی بل سبب را مخی کی او پاغی باندې ته سو باسی، او چې کم ټیم مقرر کړی دی اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعه ولا یستقدمون، نه یو سکند هغه کې مخکیواله شتا نه یو سکند پاغی کې رستواله شتا. دې ته زمون ایمان دی او دا زمون په ایمان دی. دا څه ده کنه؟ دا خبر ختم شو، بس حاجی صاحب وفات شو، سید اللہ جان والد صاحب وفات شو، دا ولی یا لکه لگه روز مخ که دا دوی وادو شو، دا سنگا چل دے بس دا ما چی در تصوی دے که سنگ ختم، بس دا اللہ فیصلہ وا. اگا وقت کڑی دا چی دا کائنات پیدا ندی، اگا وقت کڑی دا چی دا ازمکا نو پیدا، اگا وقت کڑی دا چی انسان نو پیدا، حضرت آدم علیہ السلام نو پیدا، چی دا غسی با وادم کی گی او دا غسی با داغی نپس داجی سے ارس پخبل استرگو بینی او پلان کی ٹیم بتی سوزی او پلان کی خلق بے جنازہ کئی. کتوے چی دا نا نو بیا با ایمان نوزی گوری، بیا با دا ایمان نا دیخ پخویگی، ایمان بری دی چی دا اللہ مخکن فیصلہ کردی دا او دا غوو دی که اس قسم نشوکی دی بچی دا خدای سے فیصلہ و مقا فیصلہ دا. نو دا خدا مرگ حقیقتش. دوی ما مختصر تکی چی در توی ما دا چی مونگ دنیا دا جن دا مونگ ولی پا مرگ یاریگو، دا ولی مونگ وایو دا مرشو او دا جاڑو او مخصر تکو، دا ولی دا مونگ دنیا خپل اصل جن گنو. نو اصل کور نا چی سو کو باسی کنا نو دی خپکیگی، اس تا خپل کور دے او دے کور نا سو کو باسی نو تبا جگڑم کے ٹوپک بم را لے کنزل بم کے او زان بم وے بل بم وے دا سیدہ کنا دا خو کستا اصل خپل کور نی او پردی کوری او تپا کی اسے گے او تا تاوی چی کاکا زمارا دی کور نوزا نو تا چی تا ٹوپک را گشتے دے لگ با دے لگ خپشی معمولی غندے چی بل بکم دے اسے گم بیا بے السلام آدھا پلار کورو او دے محلہ کے ناغے کسے کن یرا دارا کوٹی دی کی دی چی بل خدای غٹ را کی کنا او سا خبر یرا دا پردی دی کی دی چی خدای خپل را کی کنا نو لگ معمولی دا دے سامان او دا کڑی پا انتقال با دے لگ غندے دل خپای او دے گاونڈیانو پسی با دے لگ غندے دل خپای خونو ٹوپک را لی اوئی ولی میں اوباسے نہ تماچے تا گوتے کہ ولی میں اوباسے دا ولی اڑنبی کی جنگم کے عدالت تمزے ٹوپا کمرالے کوتا کمرالے او دویم کے اغا کارنے کے لگ دل خپکے گی. دوالو کے فرق سدے لنبنے کور دے خپل دے دا سدے پردے دے لنبنے خپل دے دا سدے پردے دے دقا مثال دے. بس کر دنیا کور دے خپلو گانا کہ دا خزما کور دے ولی تلال زما دا پلار دا زما رور تی ولی لار دا زتی ولی زم نو زبا خپا میں چغی بم وام جگڑی بم کوم پریشانی بم وی او کدا دیو گانا چی نیرہ خیر دی کدین لارم بل بدین خدای خراکی چی جنت تے دا گوانڈیان خو یرہ ٹکو لگ میں دلور پسی خپا دی چی دا بابات لار خو ممکن دالتا کی دا صحابہ گوان للار ممکن دالتا دا انبیاء گوان للار دا معمولی عرضی دی التلار نو لگا پریشانی وی دانا چی نبی او کدا کور دی عرضیو گانا نو دیر قوبل بنکے اور دیر چغی بنکے اس دا کور عرضی دے اگا مستقل دے دام زمونگا ایمان دے دے عرضی جن کے با اگا کار کے چے اگا مستقل پی خشتا کے او داغی پوٹینے نسخہ دا اگا صدا رب العالمین قرآن شریف کے فرمائی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتان لکے دارا وستل چھے دا قیامت لویر وز برازی مانا بدری تپوس سکے گی یو تپوس دا ان عمرہی فی عمر دے سکے تیر کو عمر کے بالخصوص زوانی ان شبابی چی زوانی دے سکے تیرہ کڑا نمبر 1 دویم ان مالی دا مال ددنا من این اکتسبہو فی پسکے دے اگٹو پسکے دے خرچ کرو فی مانفقہو او دریم نمبر دا علم او دا پوی متعلقہ تا دا خپل علم پوینا سفیدہ واغشت منز علم در سرو آو ولی دینا دے کڑے زکاة تر معلومو چی پرزو نو معلوم ولی دینا معلومو او جی معلومو ولی دی بیانا دے ور کڑے حج در تمعلومو چی پرز دے جی پتہ نہ لگے دا ولی دے پتہ نہ لگولا چی تا بچاتا نزدے شوئے کنا جی پرزو پتہ وراتا بیادی ولی نہ دے کڑے مال خو میں در کڑے دا تپوسو نہ بکے گی نو کدا زلکی استارا وستا چی دا تپوس پا بانا کی گی زبا اللہ لسا جواب ورکم بدرین دا کامیابی راس بل نشتر. یو مثال بتاسو لدرکم دا چا یو دیر لوی سڑے دے دیر لوی محدث تا زمانے دے عبداللہ ابن مبارک دا آغا پلار دی نومی دی مبارک دا یو امیر غلام دی آغا امیر
د باغ نوکر مقرر کړی دی چې ته به باغ کې زما ډیوټي کې خصمانه به کې ستا دا ډیوټي ده او باغ یې وله ډېر خشته جوړ کړی دی د دې امیر میلمانه راغلل چې رالل دې میلمنو ته وایي چې دی چې زما باغ لا زما چمن لا یو نوکر مې دی ډېر زبردست او داسې خشته باغ یې لګولی دی میوې چمنونه بوټي هر څه پکې دي په لاره ورته صفتونه دي هلته یې بوته چې بویه ته باغ کې هغه ډېر ښه سوری دی چمن دی او اوبه دي ابشارونه دي او میوې دي قسم قسم ګلونه دي چې کېناستل د خم سترګې اوچتې دي میلمنو ته چې دې ته باغ وایي هغه غلام ته وایي مبارک ته ورشه یو انار مزیدار وشوکوه دې میلمنو له راوړه انار یې وشوکو چې ماته یې کوې سکه ترش دی هلکه دا تیو ترش دی ولې راوړه بل چې خوږ وګوره چې هغه لال بلې مات کره ویړه هم ترش دی ورشه بل راوړه هغه لال غټ نه غټ پکې ګوري خو دا تجربې سره که تاسو ته پته لګي چې څومره غټ ګوري دا ټول تراوي او چې دا چیپړ غوندې واړه شانتي وي ما یو دل پېښور کې انار اخیستل نو ما ته خو پته نه وه سړي ته مې رورې ښکلې غټ غټ پکې وګوره دا دکاندارانو سره هم عجیبه خلک دي هر قسمه پکې شته دا ځان له موضوع ده اوس هغه چې راوړل کور ته راوړل کور ما ته وي دا د ناردانې له راوړل مې نه خوراک له مې راوړي دي وي دا خو دې ټول تراوه راوړي دي ما خو هغه کم وخته وي چې غټ غټ پکې وګوره نو بیا طالبانو ته مې دا قصه وکړه نو هغې وی غټ ورته مه یادوه دا غټ خو تراوه دي او چې کوم چیپړ زیړ غوندې وي خړ شانتې دا پکې خواږي مې ممکن دا مبارک هم زما په شانتې و غټ غټ انار یې کتله به ټول تراوه چې تراوه دي دی ورته غصه شو هلته کې مېلمنو ته ملامته شو چې مستده خو ما صفت کو دا کمښت خو په انار باندې نه پوهېږي وی تا د انار د باغ کې دومره موده تېره کړه ته پکې خوږ او ترش نه پېژنې وی نه ته څه له دیری وی زه دې له دیری یم چې د بوټو ته دې وګوره د ابشارونو ته دې وګوره د ګلونو ته دې وګوره ما دله باغ جوړ کړی دی هر قسمه میوه شته اوس زه ترش او خوږ څه پېژنم تا نه دي سکلی وی نه سکله خو زه نه یم مقرر حرام وخورم تا راته ویلي چې خوره بس پوه شو که نه چې سړی خو حلالي دی د انار د اوسه پورې نه دی سکلی خلکه ستا ډیوټي ما دې نه مې ټرانسفر کړی زه سیکرټریټ ته محل کې به ډیوټي کې ما سره هلته کې ترقي والا ورکړه هلته لا هلته د بادشاه په کور کې د امیر په کور کې خدمت کوي یو ځل د امیر صاحب ډېر پریشانه دی چې پریشان دی دا مبارک ورته وایي بادشاه سلامت امیر صاحب ډېر پریشان دی ولې وی تا ته پته ده زما لور ده او ډېره خشته ده او ډېره هوښیاره ده دقه یوه ده او دنیا خلق رشتې غواړي بادشاهان زامنو لا وزیران خو زما اړه فیصله نه کوي چې چاله ورکم ځکه چې یریږم چې داسې چاته په نکاح کم چې سبا به پې ظلم کوي لور به مې خپوي وی حضرت دې کې د پریشانۍ څه دي وی ګوره د الله او د رسول په خبر عمل وکړه څه به ټیک شي موږ له زموږ ښکلي پیغمبر خشته دین راوړی دی او موږ ته خشته څیزونه ښولي دي څه دي وی دې ټولو رشتو کې نیک هلک وګوره چې کم نیک دی بس هغه له په نکاح که بس نیک سړی که ښځه خوښه ده خو ژوند دوباله دی خشته ژوند به تېرېږي که خوښه نه ده نو ظلم خو به پې نه کوي نیک له ورکوه یاره وایي زما خو د زندګۍ فکر ختم که کور ته لاړ ښځې ته وایي هغه مبارک خو زما سوچونه ختم کړل وایي دې رشتو کې نیک هلک به وګورو چې کم پکې نیک بس هغه له به ورکو وایي بس ټیک شوه یاره ښځې د دې مبارک نه پکې نیک لاسوک دی دا خو ډېر نیک هلک دی حیادار مونږ وپېژن دله به په نکاح او زمونږ نوکر مونږ ته ځای چې جارو کوي ښځو کې خو دا عادت شته که نه وی بس نوکر موکر قصې پسې به نه کم دلی ورکوم جنیم رضا و په دې چې دا هلک نیک دی صالح دی جنیم صالحه وه ور په نکاح کړه چې واده سینګ لومبۍ شپه ده دی لاړ غیب شو ښځې ته سوال جواب ولېږه چې ډوډۍ به دله زه رالیږم زما ډوډۍ به خورې د پلار د کور به نه خورې څلوېښت ورځې پس راغی څلوېښت ورځې پس راغی نو ښځې ته نږدې شو ښځه ورته وایي چې د نوم خوښ ولې دې په واده نکاح اخېستم تا ولې د کولم چې خوښه نومه وی نه زما خوښه وي پلار دې نیک سړی دی بیا هم بادشاه دی پته یې د خوراک نه لګي ما در باندې 40 دن حلال خوراک وخوړه چې ستا د وجود نه هغه حرام اخوځي ختم شي پاکه وینه پیدا شي او زما وینه هم پاکه د مزدوري کوم حلاله نو زما نیت دا دی چې موته سره یو ځای شو او یو بچی خدای راکړي هغه پاکي وینه پاکه مور پلار بچی پاکي زما نیت دا دی چې په هغه بچي د پیغمبر علم زده کوم نو چې د پیغمبر د علم دپاره پاک بچي نو خیر فایده به ډېره زیاته ډېره ښه ده نو خدای والا ومقصې وکړه یو بچی ورکړه هغه له نوم کېښود عبدالله ابن مبارک دا نوم یې وله کېښود دې لویږي ورو امیر مړ شو د هغه د مال لویه حصه لور له راله مبارک مالدار شو لوی دولتمند شو لیکن
الگ کی سنگ لویږي لو پرې طرف ته لاړ مال چریری بچي لو فرکیږي لو فرکیږي کباب رباب په واغه دم توپ قصه پسې مور مرته نصیحت کوي پلارم نصیحت کوي اے بچي ته موږ دې نه وي غوښته تا لپاره خو موږ د واده غلم بهش په قربان کړی دا پلاروي ما خو تعالی مزدوري کړی دي کتاب باندې د پیغمبر علم زده کوم الک نه سمېږي توبه وباسي بیا پګن سر اخره کې عبد الله ابن مبارک وی یو ځکه ملاستو مودم خوب کې یو باغینم یو خشته باغ دی باغ پسانګ یو مرغې ناسته ده مرغې د قران شریف یو آیات دی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله په مسلمان لا دا وخت نه دی راغلی چې داغه په ځل کې د الله یا پیدا شي اوس پوری دا مسلمان د الله نه غافل دی وراویښ شم چې دا مرغې خوار سماته اوریدل ورول راغی بس بابا زمادن نه پستو بن الا مال پیسې راکې تجارت لازم لو پرې نه تو بن پلار وی راشه تجارت خدي خو چې ګن خلاص شي څومره پیسې درکم 10000 درهم براکه 30000 درهم شرعي روپے ډېره قیمتي ده نن سبا هغه ولا ورکل لړ تجارت پسې و نو تجارت خو باغه زمانه کې د خان او پیاده به پمیاشتم بارو بار په کلونو بارو اخره کې راغ خپل وطن ته وګرځید چراغ لوی بارونه په سارو باندې بار کړی دي چې څنګه دی راو رسیدا پلارم خوشاله دی ورته بچي مال د جوړېرو غټي بابا دا خان ګورا دا چې څومره ډکتی دا ټول می غټلې دي ستا پیسې می ډېره قیمتي کړی دا پلار خوشاله دی چراغ هغه بارونو نه صادرونه لرکل او هغه بارونه لاندې په زمکه کې خودل اټول کتابونه دي بچي داسې شي دی تا خو چې تجارت لازم وی بابا ما د رسول الله مبارک د علم تجارت وکړ ما د مبارک پیغمبر د خبرو او داغه د علم او داغه د پوهې تجارت وکړ دا ما دغه ستا 10000 روپۍ په دې ولګولې او عراق او مصر او شام او مکه او مدینه او کوفه په دې وګرځېدم او چې چا به راته وی چې دې سړي سره د نبي علیه السلام یو حدیث پروت دی نامه مې ترې لیکه دا کتابونه ټول د حضور پاک د علم نه ډک دي پیسې مې په دې ولګولې پلار الله بچې دقې له ته مونږ غوښتې وې شکر دی تجارت کې د کمیشتا وی او پشتا پکې دا نور پیسې والا شابه تکلش تجارت تی پورا کا عبداللہ ابن مبارک تے خدای جوړ کا کوفه تر روان دی دنیا خلق استقبال ته ہوتے دے هارون الرشید وینځ بار په بام ولاړه دا وی دا سجل سجلس ته وی دا عبداللہ ابن مبارک را روان دی دا استقبال داغه کیږي وی هاذا هو الملک لا ملک هارون الرشید بادشاہ نه دی دا بادشاہ دی هغه د خلکو په زړونو بادشاہي کوي خو په زور او په پولیس یې کوي او د خلکو په زړه حقیقي بادشاہي دی د انوارو ګرمه ته ګوره چې خلک ورته ولاړ دي څوک ته خدای جوړ کو عبدالله ابن مبارک کم سړیو حج لبته اعلان به وکړو ما سره څوک حج لځه راځي نو حج لبه مفت خلک بوتل په زرګاو خلک به مفت بوتل نو یو ورځ حج روان دي خلک ور سره دي نو یو جینر الله داسې ماشومه غوندي بچنګي ده یو مړه مرغه ورچته کړل نو دی وته وی دی ځان لیکا ای بچی دا سکه بل املا مرغه وی زما یتیمه ما او ما شومان درونه خويندې مې یتیمانان او جیدات پلار ممر د جیدات تر قبضه کړي نو سود خوراک سنشت سور د نار تیریږي نو مور مې وی ورشه بچی چې تمړه مرغه وګوره راوړه چې وې شوم دی بچول دا بسخري لګي را تمري چنګيږي خېټه نو دا علماء دا بوله خټ کو د ماشومان بوخري نو اخوا شو خپل مرګري ته وی مونږ واپس کلی پورې رقې پورې سمره پیسې پکار دي وې دومره پیسې وې راوړه ټول پیسې جنې نه ورکړې بچي زه کورتا او دا پیسې مور لور کا او په خپل کار کوي سخت کال به حج نه کو ډیر موکړي دی بیا بلل شو واپس شو عرفات میدان کې یو عالم خوبی نه عرفات میدان کې دی نشته عرفات کې واپس لاړ خوبی نه الله په خوب کې ویني منظر په خوب کې ویني الله وی چې دا څومره خلق دي د عرفات په میدان دا ټول کراس حجونه نه دي قبول حالانکه عرفات میدان کې د ګناګارو خدای قبل الله وی دا فلان کې حسین لو فلان کې لا زوی دا مې مر سره وبخه دا ټول کراس شو نشان راه کسور نشان دا حجونه نه دي قبول ولی بس نه قبلو الله مستغنی بادشاہ دی بیا الله اعلان وکړ فرشتو ته زاده ټول مې د یو سړي د وجه د دوی حج قبول کو چې هغه نه دی راغلی خداغه د وجه د ټولو قبلو فرشتي ورته وی الله غسوک دی وی عبد الله ابن مبارک دومره لوی سړی ته خدای جوړ کو د حدیث استاد لوی شخصیت لیکن چمری کنه دې نقطې لرازم چمری
نو شاگردان ته گیر چا پیره تودي. نو شاگردان ورته وای دی شاگردانو ته وای ما لاس خپونو نیسه پزمکه مې کېنوي. هغې وی چې زړه به تنګ نو سړی بیماری تکلیف نو هغې اوچت کا لاندې ورته ګدی برابروي وی نه لرې کې ګدی په دا خاورو مې کېنوي. صاحب د امیر د خاورو کېږي جامې لرې کوه په دې خاورو کېناستو او مخې قبلې ته کړې او شاگردان ته ګیر چا پیره تودي او رب العالمین ته په هغه خاورو ناستې او لاسونه اوچت کړل او الله ته په چغو چغو په ژړا شو او دا خپله ګیره دغسې ونیوله. یا الله عبدالله ابن مبارک تش تور تاله در روان دی الله ته به ورسره څه کوي. ځان ورسره جاړي چې حضرت ستا دا حالت دی او ته دې وخت کې وایې چې زه خالي لاس روان یم. وایي نه الله ډېر لوی ذات دی پته نه لګي د خدای په چا څه د خدای په چا څه په دې ټکې الله خوشحالېږي. زه به څه کوم هغې کې دې ساوتې ده هغه جړا کې دې ساوتې ده د کمال. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه د حضور پاک څومره نږدې ملګری دی په دې خېټې پورې به کاڼې تړلی. یو ځل ورسره یو رومالو اعلی قیمتي رومال دی ورسره د پاج پوزه پکې سوري باه باه واه واه. ابو هریره یتمخطو په دې رومال کې پوزه سوړی نو په جړا شو. وی د حضور پاک د منبر خوا کې به بېهوشه پروت وم. وی خلکو به سټ د لتې راکولې چې ابو هریره لیونی دی. زما د قسم په الله که لیونی بم د لوږې د لاسه به بېهوش وم او په لوږه ناره به لګیا وم. حضور پاک به ابو هریره صاحب وی لارو کې به ناستم د مدي جومات نه بار یو سړی به تېرېده سوال خو حرامو ما به ما ته د قرآن شریف یو آیات ووایه. دې کې به مې دا غرض و چې دې به کور ته مې بوځي په لار کې خو به نه وي ډوډۍ به راباندې وخوري. داسې حالت و زما ابو هریره وایي. او بیا د حضور پاک 5384 یا 15 یا احادیث ته دنه حضور امت ته رسېدلې دي لیکن چې کله مرینو په چغو په جړا دی. ولې جاړې صحابه به یو ورته وي زما سلام به وي په نبي علیه السلام بل به وي زما سلام به وي یو ورته وي زما سلام به وي بل به وي زما سلام او جاړي. چا ورته وي ولې جاړې مرګ نه یریږي ویاو وی لږ سات پسې د حضور پاک سره ملاقات کېږي بیا ولې جاړې وی سفر ډېر اوږد دی او سامان ډېر کم دی. سفر ډېر اوږد دی او سامان ډېر کم دی. سړی چې دوبۍ ته لاړ شي 2 کاله پس خو به راشي که لیکن لینډ ته لاړ شي 10 کاله پس خو به راشي خو د مرګ په سفر چې کوم سړی وروته دی واپس د خپل کور ته راتلی شي نه ختم. هغه جامې ولا بیا وویشي بوټان ولا بل له ورکړي هغه صادر ولا خیرات کی بس ختم نشي راته اعمال تقسیم کی هغه د نوم نه ختم کټ دا اراست انتقال کوا اکور ددن الله دی بیا نشي راتلی. سفر ډیر اوږد او سامان ډیر کم لکه یاره پیدا کړو دنیا جون. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کم شخصیت ته حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې کم وخت کې ایمان راوړ په نبی علیہ السلام ایمان راوړي. ابن ماجه کې حدیث ته ابن ماجه کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی استبشر اہل السماوات بی ایمان عمر دا اسمان فرشتو دا عمر پا ایمان یو بل لزیر ورکی دا اسمان فرشتے ورترغاڑ یو بل سرا او یو بل تا مبارک باد ورکی عمر مسلمان شو. او آیات نازلے گی یا ایوہ النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من اے پیغمبر بس اللہ دم کافی دی مسلمانان اس بہادر در لراغے دا دی کافی دی. اگا حضرت عمر یوزل حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ یو صحابی دی دا حضور پاک دیر پٹ رازونا دی ورسرا دیر پٹ رازونا اگا زان لکا ورکم عمر دے اللہ فرشتی مبارک باد ورکی دا غی پا ایمان او حضور پاک یوزل نسوس وزل دا جنت زیری ورکڑے دے او فرمائی وی دا زما وزیر دے او یو ځل حضرت ابوبکر دقسې خیل اسنونی و عمر د ګست اسنونی و دواړه روانو وی هکذا نبعث یوم القیامت قیامت پر ورځ به موږ دغسې پاسو. او کم ځای کې دفن دی حضرت عمر ابوبکر رضی الله عنهما چې کم دی د دواړو جهانو سردار دفن دی. دا مسله د دین ده چې کم انسان خوره د کم ځای وي که نه نو هغه ځای ته رسېږي. پته ولګېده چې د حضرت ابوبکر او د عمر خوره د پیغمبر د ګاون خوره ده. د کومه خوره ده؟ د ګوان خوره د حضور پاک خوره پاکه ده کنه. د ګوان خوره په دې ته کېدی شي پاکه خوره ده پاکه لیکن د عمر باندې دومره یاره غالبه د مبشر بالجنت ته
مبشر بالجنت، جنت زیر دے، عشرہ مبشرہ کے دے، حضور پاک یو دل نسوزل جنت زیر ورکڑے دے. حذیفہ ابن الیمان ته وی دلته راشه، وی حذیفه وی تا سره خو د پیغمبر علیه السلام ډېر رازونه دي که نه؟ وی یو. وی منافقین یې درته ښوولي دي؟ وی یو نوم یې راته ښولی دی، یو نوم درته یاد دي؟ وی یو. خو ګورې عمره خفه کېږه مه مانه تپوس د چا ونه کې خیم به نه، ځکه دا د حضور پاک راز دی. وی نه، ته د منافقانو دا لیست لغوندې وګوره، د عمر نوم به پکې وي که به نه؟ الله اکبر. دا یره ده د الله، یره ده، یره دا پې غالبه ده. هر څه ته یره چې راشي زیر ییر شي بیا د انسان نه. نو لمن خاف مقام ربه، زړه کې چې دا یره راله جنتان، یو جنت نه برق برق باغونه به رب العالمین درکوي. رونو په دې زړه کې دا یره پیدا کړي. دا کور عارضي وګڼئ، مستقل مه ګڼئ. دا سوچو کې په ذهن کې کلکه یقین وساتئ چې یو وخت به دې کور نه موږ ځو به. دا امسایهګان یو موږ، پردی کور دې موږ نه پاتې دی. څو ورځو دپاره موږ مېلمانه یو، پکې دې نه خامخا ځو. هغه اخیری جون کور چې هغه نه ختمېدو والا زندگی ده، کوشش به کوو چې هغه زندگی زمونږ خشته شي، هغه خوشحالی شي. هغه هله خوشحالیږي چې د آخرت دا سوچ مخکې کې ما نه به الله ته تپوس کوي، زه به څه جواب در کوم. ما چې څه کړي تپوس به کوي، زه به څه جواب در کوم. نیکانو صالحینو سره ناسته وکړئ، علماو تقریرونه واورئ، او دین طرف ته رغبت وکړئ، او په خپلو مړو غمونو ټولو کې خپل رب یاد وساتئ، د خپل پیغمبر مبارک تعلیمات یاد وساتئ، د خپل پیغمبر مبارک د صحابه او د هغې په نقش قدم تللو کې علماو له لاس ورکړئ، د هغې سره په نقش قدم روان شئ، د هغې لمنې ونیسئ، په ښه طرف بمبوزي. دا یو څو خبرې مې ستاسو خدمت کې عرض کړلې. دعا د جمع وکړئ د حاجي صاحب د والد محترم دپاره چې د آخرت لوی سفر د راحت وګرځولی کې. الله دې د آخرت سفر د راحتو کې الله په قبر انوار نازل کې. انسان دې که څه تقصیرات غلطۍ دې شوي، الله هغه ورته معاف کې. که به بیماري تکلیف یې تېر کړی، د هغې اجر وله په قبر او آخرت کې د ثوابونو په شکل کې ورکې. وارثانو له صبر ورکې، او د دغه غم په عوض کې ورته اجرونه نصیب وګرځولی کې. خو پروردګاره دا چې کم خلک د دعا له راغلي دي، جنازه کې شرکت کړی دی، هغوی له اجرونه ورکې. ځان ته هم دعا کې الله ته زموږ نه راضي شي. خدای د آخرت لوی سفر هم د کامیابۍ کې الله ایمان هم نصیب کې. الله ته زموږ نه راضي شي، الله زموږ توبې قبولې کې. الله زموږ په اندامونو هغه عمل راوړي چې ته پې خوشحالېږې، هغه عمل چې ته پې خفه کېږې، د هغې نه هم خدای په میلیونو لرې وساتئ. رب العالمین مشران چې ستاسو زموږ د چا وفات دي ته وبخئ، او مونږ ته او زمونږ کشرانو ته د ایمان او د اسلام د زندګۍ هدایت نصیب کې. د دنیا او د آخر خیر زمونږ د دوی نصیب کې. د دنیا او د آخر د شر نه مو ساتئ، د فتنو نه مو ساتئ، او د دې عریانیت چې کوم سیلاب زمونږ په دې وطن را روان دی، الله د هغې نه په امن و امان کې وساتئ. خدایه ستا د خوښې زندګي م نصیبه کې، الله ستا د خوښې زندګي م نصیبه کې، ستا د خوښې زندګي م نصیبه کې. د مخلوق د احتیاج نه مو ساتئ. دنیا کې م ډېر فراخ مال نصیب کې، د دنیا ښکلی ژوند م نصیب کې. د مخلوق د احتیاج نه مو ساتئ. د دنیا مال او دولت هم د آخرت د ګټې ذریعه وګرځئ. اللهم اغفر له وارحمه ولا تعذبه، اللهم نقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياه بالماء والثلج والبرد. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.